و یو ښځه خاوند د خپل محلي د مسجد د امام هغه ته د افطار پاټۍ دپاره مطلب چې ته راشه دلته به روجمات یې وکړي چې موږ د افطار پاټي وایو. دوی د خپل د مسجد د امام ته دعوت ورکړ چې ماښام روجمات به زمونږ سره کې ته به زمونږ میلمه یې. او دا خوش نصیبه خلک دي چې د هغوی په درستخان باندې نیکان خلک دي. دا خوش نصیبه خلک دي. مشران یو خبره کوي وی د هندوانو مال بامبړانو خوري، د مسلمانانو مال به څوک خوري؟ تاسو به خپله سوچ وکړئ چې د بامبړ مقابله کې څوک دي؟ د هندو مشر د هندو رهنما هغه بامبړانی او د مسلمان مشران دمان نخا دا به علماء کرامي، شرابیان نه، سناکار نه، دا به علماء کرامي، دا به حافظانی، دا به علماء کرام محدثین بی، قاریان بی. نو هغه دعوت ورکړه. دی بی وی خپل خاوند چې دعوت ول ورکا چې راشي مونږ ور خپل وس مطابق تیاری وکړو، مونږ سره به روجمات یو، مونږ له الله اجر راکړي. او حدیث مبارکو کې راځي کم کس یو مسلمان د روجمات ورکی صرف یو کجوره قدرې ورکی، کجوره ورکی، کجوره الله رب العزت په دې باندې د پورا د روزي اجر دا کس ته ورکی کم کس چې ته کجوره ورکړي یا وته وبو ورکړي روجمات ته. موږ تاسو ځان له راوړو او په خپل د پرلت والی په خپل یو نه د گاونډي خیال شته نه د غریب خیال شته، هیڅ تپوس مو نه کوي. یا کم سے کم څوک پور به د کلي کې څه مشران به دینداره خلک به چا ویله یو کجوره ویوسو چې هغه پې روجمات کي، الله به زما دا قبلي که نه قبلي، د هغه دا به قبول شوي، الله به د هغې اجر ما ته راکړي. په دې خبره کې خو موږ ډېر وروسته یو. بهرحال محترمو دعوت یې ورکړ، راغې روجمات ته، روجمات یې وکړ. مولانا صاحب روجمات یې وکړو، واپس لاړو، دعا یې وکړه. یو کال تیر شو، دغه چا چې دعوت ورکړی و دی به کله کله راتلو، د مولانا صاحب نه مې تپوس پوښتنه کول، ورسره به کېناسته، د مینې اظهار به یې ورسره کوو. چې اوس لږې ورځې تېرې شوې، دا کال ټول تېر شو، خو چې د مولوي صاحب له دا کس بیا رانغی او مولوي صاحب ځکه تپوس نه کوي چې لکه زه تپوس کوم هسې به چې خپل مقصد دی که څنګه چل دی. ځکه چې امام کې غلطي نه وي، د امام غلطي نه وي، غلطي دې ته وایي چې شریعت خلاف ورزي امام کوي او ځنه مقتدي خفه شي، دا د امام په ذمه نه دي چې دې به ځي او بیا به د مقتدي رضا کوي چې صاحبه ما تا ته ویلو چې ټوپۍ په سر کې بې ټوپۍ مونځ نه کېږي، یا مکروه دی یا پکار نه دی یا د ادب خلاف دی، تا ما ته داسې ویلو یا ما تا ته داسې ویلو او زه په هغې خفه شوي وم، اوس به ما امام رضا کوي، کار مې څه دی چې تا به رضا کوي؟ د امام دی که دا ستا نوکر دی، تا د به لاره م ښیي، سړیتوب به مته ښیي، شریعت به مته ښیي، اخلاق به مته ښیي، د ناستې د ولاړې د جومات د حجرې ادب احترام او عقل به مته ښیي، او ته په دې م خفه کېږي چې ما ته مولوي صاحب قار ولې شو؟ دا خو د ماشومانو سوچ دی چې ماشوم ته په سمه خبره قار شي، دې پې خفه شي، دا خو ما ته قار شو. پوه سړی خو په تربیت باندې نه خفه کېږي چې دا پلانکي زما تربیت کوي، او تربیت کې سختی راځي، بغیر سختۍ تربیت کېږي نه. دا علاج دی. ماشوم ته چې خلک په 104 تبه کې دوایانې ترخې ترخې ورکوي، نو دا دې لپاره ورکوي چې دته صحت میلاو شي.
چې کله امام خپل مقتدی ته قار کوي غوسه کوي نو دا دې لپاره نه کوي چې مولوي صاحب سره نه لګي دا دوانو پوله پټې شریک دي پوله پټې شریک نه په دې نه خبره چې د چیر وټه نه دراوړي یا امام علیہ السلام نه دی کړی دې لپاره نه په دې غوسه نه کوي په الله قسم په دې لپاره کوي چې د امام رهنمای دا مقتدی دا د نگرانی د لاندې جون تیری د تربیت محتاجی نو چې کله تربیت کوي دی په کاج دی خوشاله شي چې ماته سم لارو خو دا څوک چې په خوشاله شوی دی او نن سم زندگی تیری او چا په خفګان کړی دی روز تر روز روانيږي محترم وارث مې صرف دا کو په دې خفګان نه دی پکار نو مولوی صاحب د پوسو نه کچېره ما خو د غلطي نه ده شوې چې د پوسو کوم چې صاحب ولې خپای کال لاړو کال تیر شي خبره ختمه کال پس بیا دا ښځه خاوند خپل منځ کې ناست دي چې صاحب خیر دی هر څه چې شوي دي پرې د خو دعوت په ولور کو چې راشي خیر د تپوس پم دی وکړو دا کوم مسله چې مونږ ته راغلې ده د دې تپوس پم دی وکړو دعوت بیا ورکړې دی مولوي صاحب چې بس د کال پس دعوت شو خو زراشه لاړ بشم د مسلمان دعوت قبلول پکاري چې شرعاً د شریعت خلاف ورزي پکې نه د مسلمان دعوت قبلول دا واجب دي شریعت خلاف ورزي داسې یو ځای کې بے حیايي ده یو ځای کې د الله نافرمانی کیږي هلته ټنګ ټکور دی هلته بې پردګي ده نو داسې تک نه نارینه له پکار دی نو زنانه له پکار دی داسې مجلسونه منع پکار ده پریس پکار دی نو عرض مې دا کو مولوي صاحب بیا لاړ حاضري وکړه کېناسته خوراک څښاک وشو ښځې د خپل خاوند ته ووی ته د مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې تېره پیره ته به کومه شپه راغلې وې دلته کې زمونږ په دې میز باندې مونږ نه په غلطۍ کې پیسې پاتې شوې وې یا په دې کړکۍ کې رانه پاتې شوې وې هغه پیسې چې ته لاړې بیا د هغې نه پس مونږ په دوو سترګو نه دي لیدلي نو مولوي صاحب پټې دې کړې او که نه څه چل شوی دی عموما خفګان چې راځي دا د څه د وجې نه راځي غلط فهمۍ د وجې نه راځي انسان وایي دا مولوي صاحب دا خبره دا ما ته واوروله دې د ما سره دشمني ده تا سره دشمني نه وي که ذهن نه دې غلط فهمي لرې کړه انشاءالله په تا باندې به هر د عالم خبره دا بیا سمه لګي بیا بر باندې بده نه لګي ترخه بر باندې نه لګي نو څه بس چل شوی د پیسې پرتی وی ډېرې زیاتې زمونږ د وس مطابق زمونږ په نظر کې ډېرې وي بهرحاله پیسې د هغې شپې نه بعد بیا نه دي میلاو شوي مولوي صاحب چې دا واورېده ایشته په ژړا شو سترګو نه اوښکې بېږي او بلاش ساعت یې وجړل هغه سړی نه دی مولوي صاحب ته به ګیره باندې لاس راکاږي مولوي صاحب بس پرېږده دومره پیسې نه وې بس پرېږده مونږ ماف کړي دي خو هسې تپوس مې وکړو ته جاړې ولې دا جړا خبره خو نه وه او تی جاړم په دې نه چې تا په ما الزام ولګو جاړم په دې نه په علماو هسې خلک الزامونه لګوي والله کې پې ثابت کی صرف الزام پې لګي تیرو اتو کالونه یو کس لګیا دی په دې ملک کې او سرتوړ کوشش وکړو سرتوړ کوشش هر قسمه ادارې پر سر پیکار کړي استعمال کړي په الله قسم که ذره پې د روپې کرپشن د روپې بدعنواني پې ثابته کړي نوم بې نالو ځکه چې بعضې ملګري خلاف یار خلک پې خفه کېږي دا دې لپاره ویم چې عالم باندې خلک هسې الزام لګوي چې هر قسمه ادارې ولګېدې یو روپۍ کې پې ثابته کړي نه په دې KPK کې نه د وفاق په حکومت کې ثابت کړو نه د صوبایي حکومت کې ثابت کړو محترم عرض مې دا کوم مولوي صاحب جاړم په دې نه په ما دې الزام ولګو الزام هسې په مونږ لګي دې سره مونږ عادت یو یتیم د جړا عادت یې مونږ په دې عادت یو کله یو را پسې خبرې کوي کله را پسې بل خبرې کوي یو وایي دې داسې کوي بل وایي دې داسې کوي مونږ وایو خیر دی الله به ورته هدایت نصیبه کړي الله به یې پوهې نصیبه کړي پوهې به شي خیر دی به خفه په دې نه یم خفه په یو خبره باندې
پس خبره جاړي خبره خپه پسې وی خپه بدیم پیسې ما لیدلې وي په ورځ کې تاسو ته یاد سیلې وه پیسې بې ځایه پرتې وي ما یاسې نه سیلې ګډې وډې نه کی بهر ته ونوځي روکې نه شي ما راواغستې تاسو په موقع نه بل څه ښکارېدل نه ما د ستاسو محل په دې کمره کې قرآن شریف پروت ما په هغې کې کېښودی چې ماښام به قرآن رالی راوابېلی دا به وینې د تهجدو په ټیم کې به قرآن رالی دا به وینې کلاو به کې تاسو به رو جماعت کې د هغې نه مخکې قرآن تلاوت کوئ او به یې ګورئ مازدیګر کې به وزګار شئ د شپې به وزګار شئ یو موقع کې به وزګار شئ د قرآن به راوالی دا به کلاو کې د خپلې پیسې به ته میلاو شي ستاسو امانت دی تاسو ته میلاو شي خو دې خبرې نه ثابتېږي دا تاسو دا قرآن شریف په دې یو کال کې نه دی راغستی فرمایي زه د دې وجې نه جاړم په دې نه جاړم په ما مو الزام لګولی جاړم په دې چې په یو کال کې تاسو په دې کور کې د الله کلام نه دی راغستی